الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. زما قابل صد احترام مشران وشتران ورونو دی الله تعالی په موږ تاسو باندې یو عظیم احسان دی چې موږ تاسو یې منور په ایمان باندې ګرځولو. موږ تاسو ته چې دا دین را رسېدلی دا د صحابه کرامو د قربانۍ په خاطر باندې. صحابه کرامو تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته دغه دین دی رسېدو دپاره چې دا دین وهر کونج ته ورسوي صحابه کرامو د دې دپاره ډېر کوششونه کړي. ځکه د دوی په باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اصحابي کالنجوم زما صحابه چې دي دا یو داسې مثال لري لکه د اسمان ستوري. بأيهم اقتديتم اهتديتم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پتاسو کې چې په صحابه کرامو پسې هر چا اقتدا وکړله الله تعالی به هغه کس د هدایت پر لار باندې برابروي. نو د صحابه کرامو لار مختارول د صحابه کرامو اقتدا کول دا د انسان دپاره د هدایت یو لار ده. صحابه کرامو د دین دپاره چې کوم تکلیفونه پیش کړي د هغو به یو نمونه ستاسو په مخ کې پیش کړم. کله چې به د جهاد اعلان وشو یو غزا به تیارېدله یو قافله به د جهاد دپاره تیارېدله. د صحابه کرامو زنانې د صحابه کرامو ماشومان تاسو د دې و جذبې ته وګورئ. داسې لس کلني اته کلني 12 کلني خپل بچان به د جهاد لپاره دی پیښول. حتی وایي په دغه قافله کې به داسې صحابه کرام دومره ماشومان صحابه کرام چې دوی به پر یو لوړ ځای باندې ودرېدل پر یو ډبره باندې به ودرېدل صرف محمد رسول الله ته دا ځای معلوم نه شي چې داسې نه یې موږ د دا څه په څخه وباسو. هلته به بیا دوی یو څه غټ معلومېدل. دا د جهاد لپاره صحابه کرامو کوچني کوچني بچان چې د 10-12 کلو دي دوی پر یو لوړ ځای باندې درېږي له دین سره یې دومره مینه محبت ته د دین د قربانۍ دپاره تر خپل ځان و مال و مور و پلار هر څه تېرېږي پر یو لوړ ځای ولاړ دي چې محمد رسول الله ته دا نسي معلومه چې دا ماشومان دي له جهاد یې نه راوګرځي. هغو د دین د قربانۍ دپاره ماشومان هم وقف کړي او په زنانو کې د دین د محبت څومره جذبه پرته وه. د یوې زنانې په باره کې راځي یو وخت په یو غزا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت اوازه خوره کړه. نو دا زنانه منډې راوړي هغه طرف ته چې په کوم طرف کې جنګ شوی ده. پر لاره باندې صحابه کرام په مخه ورځي دا پښتنه ځینې کوي چې د محمد رسول الله څه حالات وو. هغه ورته فرمایي چې
محمد رسول الله باندې خو موږ نه یو خبر، لیکن ستا سړی ستا میړه موږ په دې غزا کې ولیدی چې هغه په شهادت باندې رسېدلی دی په هغه کې هېڅ فکر هم نه ووایي، دا خپل خاوند هېڅ سوچ و فکر نه ده ورسره پیدا شوی، بېرته د محمد رسول الله په غم کې روانه ده. مخته دي بیا صحابه کرام رالو، له هغو څخه پوښتنه کوي چې ما ته د محمد رسول الله حال راکوي، موږ داسې خبر سوي یو، داسې اوازه ده چې رسول الله په شهادت رسېدلی ده. هغه ورته وایي موږ خو پر نبي علیه الصلاة والسلام نه یو خبر، لیکن موږ ولیدل په دې جنګ کې چې ستا پلار په شهادت باندې رسېدلی. په دې وخت کې له دې سره د پلار چرته هم نه ده، بیا پر مخ باندې روانه ده، خپل سړی هم هېر ده، د پلار شهادت یې هم هېر ده، هېڅ غم و فکر نه ورسره پیدا کېږي. دریم ځای بله قافله نور صحابه کرام ولیدل، له هغو څخه پوښتنه کوي چې ما ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حال بیان کوي چې آیا رسول الله خو په شهادت نه ده رسېدلی؟ هغه ورته وایي موږ خو د جنګ له غزا څخه د محمد رسول الله په شهادت باندې نه یو خبر، لیکن ستا بچی مو ولیدی چې په هغه غزا کې په شهادت باندې رسېدلی. ګوره درې ډلې دې ته په مخه باندې ورلې، یوه د میړه زیری ورکړو چې هغه په شهادت رسېدلی ده، دویم د پلار ورته وویل چې پلار دې په شهادت رسېدلی ده، درېیمې ډلې دا ورته وویل چې ستا زوی په شهادت رسېدلی ده، لیکن دې ته نه د پلار غم او نه د زوی غم او نه د سړي غم، په دې یوه کې هم هېڅ چرت هم نه ده ویلی، هېڅ د پریشانۍ اظهار یې هم نه ده کړی، مخته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف روانه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده، هلته یې په محمد رسول الله باندې سترګې ولګېدلې او دا تورې وایي چې زما مور و پلار دې پر تا باندې قربان وي، چې کله ما ته ولیدلې ستا پر سترګو باندې ما سترګې ولګېدلې، بیا زه د پلار تر غم هم تېره یم، د زوی تر غم هم تېره یم، د میړه تر غم هم تېره یم. دا د صحابه کرامو د زنانو جذبه ده، دا د صحابه کرامو د زنانو مینه محبت د محمد رسول الله سره. دا مې تاسو ته یو مثال کړ. نو هر صحابي که ښځه وکه به سړی و، د دین د خدمت لپاره یې خپله زندګي وقف کړې، صحابه کرامو کې